السلام علیکم زما خوږو کتونکو، زه نن تاسو سره شیر کوم د خوشک خوبانو مربا. دا څنګه تیاریږي تاسو زما سره زما په چینل باندې اوسئ او ویډیو تر اخره پورې وګورئ. که تاسو زما ویډیو خوښه شوه نو زما ویډیو لایک کې، شیر کې او ماته کمنټ وکړئ او زما چینل سبسکرایب کې او د غنټې بټن پریس کې چې تاسو ته زما نوې ویډیوز زر ملاويږي. د مربا کې چې موږ ته د کومو سیزانو ضرورت دی نو هغه د 1 kg حساب سره پیک کې ملاويږي. خوشک خوبانی دي دا چې موږ پیک نه وباسو نو دا موږ یو چنی کې واچو او صفا به اوبو سره ووینځو. دی باندې چې کوم څه ګند وغیره وي نو هغه به صفا شي. او تاسو د پوی د پاره ما په یو باول باندې چینی ناپ کړی دي، تاسو خپل حساب سره اچول شي. او دا دی د هټکی زړې دا ډرای فروټ وال سره بازار کې ملاويږي. دا پوډ کلر دی او ریډ کلر په پکې زه ملاوم. دی پتیله کې ما اوس 2 ګلاسه اوبه واچولې او وینځل شوی هورمانه چې ما کوم 1 kg هورمانه غشتې وې نو هغه ما صفا وینځلې او دې کې ما ملو کړې. نو دا به اوس موږ 10 منټو لپاره پخو او دی باندې به موږ ډکن بند کو 10 منټو لپاره. 10 منټه بعد اوس دا ما وکته نو دا په الحال په دې ډومبې جوش راغله دی او دا ډیر ټایم اخلي پخلی کې. نو دا به موږ درمیان کې ګورو چې دا موږ نه ویخ وننسي. ډومبې جوش راتلو نه بعد باندې کې اوس پوډ کلر ریډ کلر ما واشت او لږ مقدار کې ما په دې کې حل کو او دې سره به د دې کلر کې سورواله راشي او دا به بالکل د بازار د مربې په شان لګي. د کلر ملاولو نه بعد باندې کې اوس هماغه یو باول چینی ملاوم او کله چې دې کې دا چینی حل شي نو د دې کلر به نورم سور شي. دا به موږ درمیان کې بار بار ګورو چې دا لاندې اون لګي او اون سوځي. تاسو ګوره د هورمانو کې معمولی شان نرموالی راغلی دی او دا به موږ هغه ټیمه پورې پخو چې تر څو پورې دا نرمې شوي ني او د سلیخ نی را پرېږي. دا چې کله په پخېدو راځي نو دا به اوبه کمی او د دې شیره به ټینګېږي. نو کله چې د چینو شیره جوړه شي نو دا بیا لاندې سوځي دی پسې به مونږ چوله ډېره کمه لګو او دا به مونږ ډومبې کې په تیزه چوله پخو او اخره کې به دې ته مونږ چوله کمو. نو تاسو ګوره زه تاسو ته دا بار بار چک کوم چې تاسو هم پوه شئ. مربا اوس تیاره ده او د چیټ پرېښو او لهه یې جوړه کړه. دې کې به اینډ کې زه اوس د هټکی زړې ملاوم. تاسو ورکې نور ډرای فروټ هم ملاولی شئ او د خپل حساب سره تاسو ملاولی شئ کم زیات. مربا اوس بالکل ریډي ده، تاسو یې ضرور ټرای کړئ.